بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ دوره پروګرام دلته په ثوابه کې ټوپې سره مخ کې د ملکی آباد ګدون کې مسجد فاروق اعظم کې چونکې د اگست میاشت اگست حواله سره چونکې موږ ټول مسلمانانو او پاکستان مسلمانانو لپاره د خوشحالي والا میاشت چې 14 اگست 1947 کې ملک خدای د پاکستان دا په معرض وجود کې راغی او الله تعالی موږ ته یو خپل ملک را نصیب کړ. ملک سره د مینې د محبت اظهار حواله سره 14 اگست په موقع باندې سکولونو کالجونو کې مختلف سرکاري غیر سرکاري غټو ځایونو کې د جشن ازادي حواله سره د پروګرام انعقاد کیږي. نو لہذا هر پاکستانی دا ذمہ ده چې موږ په خپل پاکستان باندې اظهار مسرت کو او د پاکستان د پلیګ د جنډې احترام کو د پاکستان دفاع کو. هغه مناسبت سره تمام امت مسلمه ته زما د طرف نه دا پیغام دی د دې چینل په ذریعہ سره چې 14 اگست حواله سره په دې اگست کې د هر پاکستانی په کور باندې د پاکستان جنډا او په جیب باندې د پاکستان جنډا او په خپل ګاډي باندې د پاکستان جنډا او د سره اظهار محبتي او جشن ازادي حواله سره پروګرامات سیمینار مقرر شي. هغه کې د پاکستان په ازادۍ کې څومره خلکو قرباني ورکړي هغه قرباني سراح شي. هغه ته هغه شهدا او خیرات تحسین پیش شي چې کوم خلکو د جان نظرانه پیش کړي ده او د پاکستان په بنیادونو کې د کوم حضرات او علما او مشایخ او سپایانو او د آرمی د لیر او بهادر جانبازانو ویني د پاکستان په ازادۍ کې توی شوی. 14 اگست کې یا 65 کې عزیز بټي شهید، راشد منهاز شهید، کرنل شیرخان شهید، دا څومره چې قرباني شوی دي هغه تمام شهدا او تمام خراج تحسین پیش کو او د ملک د سلامتی لپاره نوافل او د دې ملک د سلامتی لپاره د امن لپاره دعاګانې او خواتین او حضرات د رجوع اهتمام چې دا ملک خدای پاکستان الله د امن گهواره وګرځي او د دې سالمیت الله تعالی برقرار کړي او د هر قسمه وباګانو نه الله تعالی د ملک محفوظ وساتي. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد، اسلام زنده باد، ختم نبوت زنده باد، ناموس رسالت زنده باد اور ناموس صحابه آل بیت زنده باد، ناموس او دین مدارس زنده باد. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد. دا پیغام د چینل په ذریعہ سره سوشل میډیا په ذریعہ سره تمام امت مسلمه ته دا درخواست دا شیر کې او دا عام کې او دې ځل ان شاء الله د اگست د میاشت او 14 اگست داسې بهترین انداز کې موږ سلیبریټ کړو چې ان شاء الله العزیز موږ د پاکستان د امن باره کې الله ته متوجه شو. په دا خبر باندې اکتفا کوم. زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.